नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहु तआला په مونږ باندې ډیر خاص کرم او فضل دی چې زمونږ په زندګیانو کې دا مقدسه او ډیره ښکلې میاشت الله پاک یو ځل بیا راوسته. د محرم دا میاشت د برکتونو او د فضیلتونو نه ډکه ده. په خپل دې ننني سبق کې به مونږ دا ګورو چې دا میاشت دوره اهم ولې ده. په دې کې به مونږ ته نورو ډیرو خبرو هم پته لګي چې د مختلفو قومونو کلندر څنګه شروع شوی دی، اسلامي کلندر څنګه شروع شوی دی، هجرت څه شی دی او په نن دور کې مونږه هجرت څنګه کولی شو، الله پاک خودکشي ولې حرامه کړې ده او د انسان قدر او قیمت د الله په نظر کې څومره دی. حضرت امام حسین رضی الله عنه د څه دپاره د کوم مقصد دپاره قرباني ورکړې وه. د دې ښکلې میاشتې څه فضیلتونه دي او په دې کې کم اهم واقعات شوي دي او د هغې واقعاتو نه مونږ څه زده کړي دي، مونږ ته څه سبق ملاو شوی دی. د دې په کوم ورځو کې د روژې نیسلو ډیر زیات ثواب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باره کې مونږ ته څه تاکید کړی دی او زمونږ دپاره اسلام رست رضه پردی کېږي ولې، مونږ ولې د اسلام نه رست رضه لرې روان یو. مونږ په دې سبق کې دا هم ګورو چې د کربلا د واقعې نه اخر مونږ څه سبق زده کړی دی، مونږ په خپله زندګۍ کې د هغې نه حاصل شوی سبق څنګه شاملولی شو. دکه شانې به مونږ نن دام ګورو چې اخر د جهاد جذبه په مونږ کې رست رضه ختمیږي ولې. الله پاک شهید له څومره لویه درجه ورکړې ده او کم کس شهید دی او الله پاک په هغه له څه انعامات ورکوي. او د محرم په دې میاشت کې به مونږ خپل ځان سره او خپل رب سره څه لوس کوو، کم کارونه به کوو. د محرم د میاشتې د واقعاتو نه مونږ ته څه پیغام ملاویږي، مونږ به خپله اصلاح څنګه کوو. د محرم میاشت زمونږ دپاره زمونږ د زندګۍ څه پیغام راړي، مونږ به خپل رب سره او خپل ځان سره کوم لوزونه کوو. د حضرت امام حسین رضی الله عنه د واقعې نه مونږ څه سبقونه زده کړي دي. مونږ به د خپلو عملونو او د خپلو نیتونو اخلاص څنګه چیک کوو، مونږ به په خپلو نیتونو کې اخلاص څنګه پیدا کوو. د قرآن پاک مثال د باران په شانې څنګه دی او مونږ به دام ګورو چې د خپلو ړونو دا زنګونه به مونږ څنګه وینځو. د څه زنګونه؟ د نفرتونو، د غصو، د حسدونو، د بدګمانو او یو بل سره د سیالو. په خپل دې ننني سبق کې به مونږ ته دام پته لګي چې د الله په نظر کې زمونږ دپاره کم دوست خره، څنګه خلک زمونږ دپاره فایده مند دی هم په دې دنیا کې او هم په هغه دنیا کې. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرامینو په رڼا کې به مونږ نن ګورو چې په دې دنیا کې د ټولو نه زیات عزت، د ټولو نه زیات حرمت د څه څیز دی، د الله او د هغه د رسول په نظر کې هم. د دې ټولو سوالونو جوابونه به مونږ ته په دې ننني سبق کې انشاءالله ملاویږي. تاسو چې نننی سبق واورئ نو د صدقې په نیت باندې مخکې خپلو خویندو میندو سره شیر کوئ. هره ښه خبره چې مونږ چا سره شیر کړو نو دا صدقه جاریه ده او د قرآن پاک شیر کول د ټولو نه عظیمه صدقه جاریه ده. ستاسو که یو سبق خوښیږي یا تاسو ته لګي چې مونږ د دې نه څه زده کړل نو ضرور د لایک بټن پریس کوئ چې څومره ډېر لایکس په یو ویډیو باندې راشي نو خلک هغه دوغوره ګوري او زمونږ په وجه باندې که یو آیت هم د چا ذهن ته د چا اړه ته ورسید او عمل یې پرې وکړه نو دا زمونږ دپاره ډېره لویه د اجر خبره ده. نو راځئ چې د ټول نه اول وګورو چې د محرم دا میاشت دوره اهم ولې ده، مونږ به په دې کې څه کوو، زمونږ په دې کې څه ذمهدارۍ دي. محرم الحرام د اسلامي کلندر لومبۍ میاشت ده. د محرم ټکي مطلب دی حرمت والا، عزت والا. په کال کې ټول 12 میاشتې دي او د میاشتو دا تعداد الله پاک په خپله مقرر کړی دی. د اسلامي کلندر میاشتې او اسلامي کال د انسانانو جوړ کړی نه دی. په قرآن پاک کې راغلی دی چې د میاشتو تعداد کله نه چې الله پاک اسمانونه او ځمکه پیدا کړي دي انو الله خاصه 12 دي چې په دې کې 4 میاشتې حرمت والا دي. دکه ټیک طریقه ده. انو په دې 4 میاشتو کې په خپل ځانونو باندې ظلم مکوئ او مشرکانو سره ټول په جمع باندې جنگ وکئ.
څنګه چې هغه تاسو سره په جمع باندې جنگيږي، او یاد ساتئ چې الله پاک پرهیزګارو څخه دی. اند دې نه پته لګي چې کله الله پاک ځمکه او اسمان پیدا کړي دي، ان وخت هم ورسره پیدا کړی دی، یا وخت هم په میاشتو کې تقسیم کړی دی. په دې آیت کې د 12 میاشتو ذکر دی چې په دې کې 4 میاشتې د حرمت والا دي. 4 د حرمت والا میاشتې کمی دي: رجب، ذوالقعده، ذوالحج او محرم. په دې کې 3 میاشتې خو هغه دي چې په هغې کې د حج قافلې ځي او راځي او حج پکې کیږي. عام طور باندې د حج دپاره خلک د ذوالقعد په میاشته کې وځي، په ذوالحج کې حج وشي او په محرم کې خلک واپس شي. په دې میاشتو کې د حج په شانې فرض پوره کیږي، ځکه دې میاشتو ته د حرمت میاشتې ویلې شوي دي. دا یو قسم په پورا عرب ملک کې د جنگ بندۍ اعلان و چې په دې میاشتو کې به څوک هیڅ چا سره جنگ نه کوي، ځکه چې کم خلک د حج دپاره د الله پاک کور ته ځي، نو هغوی ډېر په امن او په اطمینان باندې لړ شي او خپلو کورونو ته راشي. په دې کې 3 میاشتې خو یو بل پسې دي، او د دې نه علاوه د رجب میاشت هم ده. د رجب میاشت ځکه ده چې په عربو کې به خلک په دې میاشت کې عمرې لته. مونږ کې خو اوس دا رواج دی چې زیات خلک د روژې په میاشت کې عمرې لځي، خو دی کې دا روایتو چې د رجب په میاشت کې به عمرې لتلل، انو ځکه دا میاشت حرام قرار شوې ده. چې اسلام راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې میاشتو حرمت برقرار وساتو. په دې کې د جنگ کولو نه ټول منع کړو، خو ورسره دا وفرمایل چې په دې میاشتو کې په خپلو ځانونو باندې ظلم مه کوئ، او مشرکان که تاسو سره په جمع باندې جنگ کوي، انو تاسو هم ټول په جمع باندې هغوی سره جنگ وکئ. اشاره یې دې طرف ته وه چې تاسو خپل دشمن سره جنگ مه کوئ، خو که چرې هغوی په زوره باندې تاسو سره جنگ کوي، انو بیا دې ته مه ګورئ چې دا میاشت حرم ده یا ځای حرمت والا دی، ځکه چې د یو انسان زندگی او داغه عزت او داغه جسم ډیر زیات احترام والا دی. د نورو ټولو څیزونو نه زیات اهمیت د انسان د زندګۍ او د انسان د عزت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع په موقع باندې فرمایلی دي چې خلکو دا کم ځای دی، خلکو دا کمه میاشت ده، خلکو دا کمه ورځ ده. انو دې ټولو سوالونو په جواب کې خلکو ورته وی چې دا د ډیر حرمت والا ځای دی، د حرمت والا میاشت ده او د حرمت والا ورځ ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د مسلمانانو حرمت د دې میاشتې، د دې ځای او د دې ورځې نه ډیر زیات دی. کم کس چې په خپل الله باندې ایمان راړي، انو داغه زندگی، داغه مال او داغه عزت الله پاک ته ډیر ګران دی، او اسی هم د یو انسان زندگی ډیر زیاته قیمتي ده او داغه اس بدل نشته. په قرآن پاک کې الله پاک فرمایلی دی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، چې مونږه د آدم اولاد لا عزت ورکړی دی. په دنیا کې په دې ځمکه باندې د انسان مقام او د انسان قدر او قیمت د هر یو څیز نه زیات دی. دکه وجه ده چې خودکشي حرامه ده، خپل ځان ختمول نشي، د خودکشي اجازت نشته، ځکه چې کومه زندگی الله پاک درکړی ده او انسان له الله پاک د عقل په شانې ډیر لوی نعمت ورکړی دی، انو هغه داسې نشي کولی چې هغه د خپله زندگی ختمه کی. دا طریقه غلطه ده. په اسلامی کلندر کې 4 میاشتې د حرمت والا دي، چې په دې کې یو میاشت د محرم میاشت ده. دا د اسلامی کلندر لومړی میاشت هم ده او د دې ابتدا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې شوی دی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضرت ابو موسی اشعری او نورو اصحابه کرامو سره دا فیصله وکړه چې اسلامی کلندر به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت د واقعې نه شروع کیږي. د هجرت دا واقعه په 13 نبوي کې شوې وه. نبوي هغه کال ته وایي چې په کوم کال باندې زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملاو شوی و.
انو د نبوت په 14 کال باندې مسلمانانو دا فیصله وکړه چې مدینه طرف ته هجرت وکړي او چې میاش را اوخته انو د مدینه طرف ته هجرت وکړ او هغه میاش د محرم میاش وا. دا د صحیح بخاری نه ثابت دی. د دنیا په نور خلکو یا په نور مذهبونو کې چې کوم کلندر استعمالیږي انو هغه د دې د چا مشر یوم پیدایش یا د یوم وفات نه شروع کیږي. لکه د عیسایانو کلندر د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش د ورځې نه شروع کیږي. د يهوديانو کلندر د کومې ورځې نه شروع کیږي؟ په کوم ورځ باندې چې حضرت سلیمان علیه السلام په تخت باندې ناست شوی و. د هندوانو کلندر د هغه یو مشر د راجا بکرماجیت د پیدایش د ورځې نه شروع کیږي. خو اسلام په دې لحاظ باندې د ټولو نه اوچت دی چې زموږ کلندر د یو ډېرې اوچتې او د عظیم الشان واقع د هجرت د واقع نه شروع کیږي. نو هجرت څه شی دی؟ د الله په لاره کې خپل مال، خپل کور، خپل وطن او هر یو شی پرېښودل. ځکه چې د انسان د زندګۍ نه پس د انسان دین او د هغه ایمان د ټولو نه قیمتي څیزونه دي. ځکه چې د دې په بنیاد باندې به د هغه د آخرت فیصله کیږي، د هغه د همیشه د زندګۍ فیصله به کیږي. انو اسلامي کلندر هم د هجرت د دې واقع نه شروع شوی دی. نو موږ چې اسلامي کال لیکو انو سره غونډه هی اچو چې دا هجری طرف ته اشاره ده، لکه د مسلمانانو هغه عظیم هجرت طرف ته اشاره ده. او دا مسلمانانو له یادګیرنه ورکوي چې کوم ځای هم ستاسو ایمان ته څه مسله رااله انو د خپل ایمان د بچکولو دپاره به هر یو شی قربان کوي، د هیڅ څیز نه به نه په شا کیږي. او دکه وجه وه چې حضرت امام حسین رضی الله عنه خپل ځان قربان کو. هغه د څه دپاره خپل ځان قربان کړو؟ د اسلام دپاره، د خپل ایمان دپاره، د خپلو اصولو دپاره. دا د درد نه ډکه واقعه هم په دې میاشت کې شوې ده. په روایت کې راغلی دي چې الله پاک په دې میاشت کې ځمکه، اسمان، غرونه، سمندر، لوح، قلم، جبریل علیه السلام او نورې فرشتې پیدا کړي دي. هم په دې میاشت کې حضرت آدم علیه السلام پیدا شوی دی او داغه توبه هم قبوله شوې ده. په دې میاشت کې حضرت ابراهیم علیه السلام پیدا شوی دی او په دې میاشت کې الله پاک هغه اور داغه دپاره ګلزار کړی دی چې خلکو ورته غورځولی و. په دې میاشت کې حضرت موسی علیه السلام ته د فرعون د ظلم نه نجات ملاو شوی دی، فرعون غرق شوی دی. او حضرت یونس علیه السلام هم په دې میاشت کې د مئی د خېټې نه بهر راوتی دی. هم په دې میاشت کې حضرت ادریس علیه السلام مقام اولیاء ته رسیدلی دی. په دې میاشت کې الله پاک حضرت ایوب علیه السلام له صحت ورکړی دی. په دې میاشت کې الله پاک د حضرت داود علیه السلام توبه قبوله کړې ده. هم په دې میاشت کې حضرت سلیمان علیه السلام ته تخت ملاو شوی دی او دا ویل شي چې هم په دې میاشت کې به قیامت هم راځي. د اسلام نه مخکې به هم خلکو د عاشورا د ورځ روژه نیسله، لکه په 10 محرم باندې به دا هغه روژه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته تشریف راړ. انو یهودیانو به هغه زمانه کې د محرم دا روژه نیسله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړ چې تاسو دا روژه ولې نیسئ؟ انو هغوی ورته جواب کې ووی چې دا زموږ د نجات ورځ ده. بني اسرائیل الله پاک د فرعون د ظلم نه په دې ورځ باندې خلاص کړي او حضرت موسی علیه السلام د شکرانې روژه نیسلې وه. بني اسرائیل د حضرت موسی علیه السلام قومو، انو ځکه د هغه په نقش قدم باندې به دی تلل او دا روژه به نیسله. رسول پاک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې حضرت موسی سره زموږ تعلق ستاسو نه هم زیات دی، موږ پې ستاسو نه هم زیات مین یو، انو موږ به هم دا روژه نیسو او دا روژه زموږ دپاره هم ډیره د احترام واله ده. انو رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا روژه پخپله هم نیسلې وه او صحابه کرام باندې هم نیسله. د مسند احمد نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یهودیانو په شان کار کولو نه ځان بچ کو. هغوی به د 10 محرم روژه نیوله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې موږ به د 9 او د 10 محرم دواړه روژې ږدو،
ځکه چې موږ هیڅ کار هم د کفارو په شانتي نه کول غواړو. خو بل کال زندګۍ مهلت ورنکړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم د محرم د میاشتې نه مخکې وفات شو. خو د هغه حکم باقی پاتې شو او صحابه کرام په هغې باندې عمل وکړ. بعضې صحابه کرامو به د 9 او د 10 محرم روجې نیسلي او بعضې صحابه کرامو به د 10 او د 11 محرم روجې نیسلي. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم یې برقرار ساتلی و. او موږ ته پته ده چې په دې میاشت کې د اسلامي تاریخ ډیر د تکلیف نه ډک واقعات تیر شوي دي او د دې واقعاتو نه پس په مسلمانانو کې ډیره بېچیني خوره شوې ده او تر نن ورځې پورې مسلمانان ډیر بېچینه دي، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوږ نسې حضرت امام حسین علیه السلام داغه د خاندان سره په دې میاشت کې شهید شوی دی. سوال دا پیدا کیږي چې داغه د شهادت نه موږ ته څه سبق ملاویږي؟ داغه شهادت موږ له څه مثال راکوي؟ په دې کې هیڅ شک نشته چې حضرت امام حسن رضی الله عنه او حضرت امام حسین رضی الله عنه دواړه زموږ د رسول الله ډیر خواږه وسیو او داغه د ډیرې خوږې لور د حضرت بیبي فاطمه زامنو. هغه په هغې باندې دومره مینو چې مسجد نبوي کې به کله رسول الله صلی الله علیه وسلم امامتي ورکوله او سجدې ته به لړ، انو په دې کې به چې یو ماشوم داغه په سټ باندې کېناسته، انو تر هغې وخته پورې به زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم د سجدې نه سر نو چتو تر څو پورې به چې هغه ماشوم په خپله نو کوش شوی او شاته به ټولو مسکول والو خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر اوچتولو انتظار کو چې حضرت فاطمه بیبي به رسول الله صلی الله علیه وسلم کره راله، انو هغه به د هغې دپاره ودرېد او د هغې تندی به یې ښکل که او د هغه د مرګ نه پس د ټولو نه مخکې هغه حضرت فاطمه بیبي له د ملاقات بشارت ورکړی او هغه بالکل رښتیا ثابت شوی. ان د تاریخ مختلفو روایاتو کې موږ دا واقعات هر کال واو، هر کال یې اورو او د دې نه موږ ته ډېر لوی سبق ملاویږي چې د دین په لاره کې د غټې نه غټې قربانۍ نه به موږ نه په شا کیږو. که زموږ سر کټ کول راشي انو د هغې دپاره به هم موږ تیار یو. د حضرت امام حسین علیه السلام مقابله نو دشمنانو سره وه او نه کافرانو سره، بلکې د هغه مقابله خو مسلمانانو سره وه. د مسلمانانو په منځ کې داسې بېچیني او داسې غلطفهمۍ پیدا شوې او کافرانو داسې نااتفاقي پیدا کړه چې 2 ګروپونو په خپله کې جګړه وکړه او د دې نه څه پته لګي چې د دین په لاره کې که مسلمانان هم زموږ په لاره کې راځي انو هغه به هم موږ نه قبلو. نن زموږ معاشره کې څه حال دی؟ کم خلک په دین باندې تلل غواړي انو خپل خلک د هغه دشمنان شي، ځکه چې موږ رسته رضا د اسلام نه لرې روان یو او اسلام زموږ دپاره رسته رضا پردی کیږي. اسلام زنده ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. دا چا ډېره ښکلې مصره لیکلې ده، ځکه چې د اسلام دپاره دغه شان قربانۍ پکار دي. نن که موږ غواړو چې اسلام ژوندی شي، د اسلام روایت ژوندي شي، انو دا صرف اله ممکنه ده چې موږ قرباني ورکول زده کړو. د کربلا د واقعې نه موږ صرف د قربانۍ سبق حاصلو. څه موده مخکې موږ د قربانۍ اختر هم تیر کړی دی. حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل زوی قرباني ورکړې ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وسی خپل سټ کټ کړی دی. د دې ارڅه څه مطلب دی؟ حضرت ابراهیم علیه السلام یو خوب ولیده، یو اشاره ورته ملاو شوه چې د خپل زوی په مرۍ باندې په خپله چاړه کېده. ان د دې نه شاته څه غرض و، څه مقصد و؟ صرف دا چې څه الله پاک غواړي هغه د ټولو نه لویه خبره ده. حضرت ابراهیم علیه السلام هغه انسانو چې د الله د رضا او د خوشحالۍ دپاره د خپل زوی په مرۍ باندې په خپله چاړه کېښوده. نن په موږ کې څومره خلک دی چې د خپلو بچو په مرۍ باندې به چاړه د الله د رضا دپاره کېدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما په امت باندې به یو داسې ټیم راځي چې دشمنان به زما په امت باندې داسې راخیږي او داسې حمله به کوي څنګه چې یو اوږی سړی په ډوډۍ باندې حمله کوي. انو خلکو عرض وکړ چې یا رسول الله هغه ټیم کې به موږ په تعداد کې کم یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه،
ستاسو تعداد به ډیری، خو تاسو کې به د دنیا مینه او د مرګ نه یره پیدا شوي، نو ځکه به تاسو د هیچا مقابله نشئ کولی. نن په مسلمانانو باندې داسې وخت راغلی دی چې موږ د مرګ نه یریږو، د جهاد د نوم نه خوف خورو، او بل طرف ته د دنیا مینه زموږ په رګونو کې وینې سره ګرځي، او موږ د دین نه ډیر زیات لرې شوي یو. په موږ کې ډیر خلک چې د دین، د قوم او د وطن نوم اخلي، ان په هغې کې صرف د هغې خپله فایده ای. او په موږ کې دا روایت هم عام دی چې د خپلو ذاتي فایدو دپاره موږ د قوم نقصان ته نه ګورو، او د کم قوم خلک چې خپل نقصان نه برداشت کوي او د قوم نقصان کوي، هغې هېڅ چرې نه مخکې کېږي. قوم هغه کامیابي چې د کم خلک د خپل غرض دپاره قوم نه قربانوي، بلکې خپل ځان په قوم باندې، د هغې په انا باندې، په خپل دین باندې او د الله په خوشحالۍ باندې قربان کی. یو مجاهد خپل زندگی په خطره کې اولی اچولی، د هغې شاته څه مقصدي؟ دا چې د الله پاک نوم اوچت شي او دین بچ شي. که دا مقصدونه ختم شو او د الله په لاره کې د خپلو زندګیانو قربانونو والا خلک په شا شو، د میدان نه وتښتېدل، انو په زرهاو لکونو خلک به څنګه بچ کیږي؟ د هغې زندګۍ به څنګه بچ کیږي؟ او د کم قوم په خلکو کې چې دا جذبه ای چې هغې د انسان د ایمان په خاطر، د خپل ملک په خاطر او د خپل دین په خاطر هر قسم قربانی ورکول شي، انو داسې قوم هیڅ څوک نشي رستو کولی، د داسې قوم نه هیڅ څوک نشي مخکې کېدی، هیڅ څوک تی نشي ګټلی. او الله مکا که د جهاد جذبه یخه شي او خپله زندگی زیاته خوږه شي، نو داسې قومونه خپل دنیا او خپل آخرت دواړو کې نقصان اوچت کی. نن زموږ په معاشره کې د یو انسان عزت محفوظ نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د یو انسان عزت داغه مال او داغه زندگی د دې درې واړو څیزونو عزت د مکې د عزت نه ډیر زیات دی، داغه حرمت د مکې د حرمت نه ډیر زیات دی. او کم خلک چې د یو مسلمان زندگی یا داغه مال یا داغه عزت بچ کولو کې خپل سر قربان کی، هغه ته شهید ویل شي، او شهید له الله پاک ډیره لویه درجه ورکړې ده. نو د نوي کال په دې لومړۍ میاشت کې، د محرم په دې ډیره ښکلې میاشت کې به موږ دا لوس کوو په خپل زړه کې چې موږ به د نورو مسلمانانو د عزتونو، د هغوی د مالونو او د هغوی د زندګیانو خیال څنګه ساتو. نو نن چې موږ سوچ وکړو، انه موږ په کم مخ باندې د یو مسلمان د زندګۍ د حرمت خبره کوو. ډیر د افسوس خبره ده چې زموږ په دې خپل ملک کې چې کوم موږ د اسلام په نوم باندې اغستی دی او نوم هم ورله اسلامي جمهوریه پاکستان ایښی دی، په دې کې د چا زندگی محفوظه ده؟ د کال په 12 میاشتو کې داسې یو ورځ هم نی چې د یو بېګناه وینه دې نی توی شوي، یو مسلمان دې نی وجلی شوی. نن خو موږ د یو بل وینه داسې تویو لکه یو څاروی چې حلالیږي، هغه هم د ضرورت په وخت باندې او د څه فایدې دپاره حلالیږي. لیکن انسان څنګه ختمی او هغه ته څه ملاویږي؟ صرف د همیشه نقصان. په مونږ کې هر هغه انسان چې زړه لري، احساس لري، هغه د دې باره کې سوچ وکړي چې نن مونږ په کم مقام باندې ولاړ یو. د یو اخبار واقعه ده چې یوې جنۍ خپل عزت بچ کو د یو سړي نه، انو هغه په تیل واچول او ویې سوځوله. په څه ناسه طریقه باندې هغه اسپتال ته ورسېده او هغې په ژړا او فریاد کې بیان ورکړ او د هغه زیاتي کولو والا کس نوم یې هم وښو. انو بیا پته ولګېده چې اسپتال نه د هغې د سوځېدو یا د هغې هلته د راتلو یا د هغې د ټول بیان ورکولو یا د هغې سړي نوم اغستو ټول ریکارډ غیب دی. انو مونږ کم ځای یو؟ دا زموږ بېحسي نه ده؟ نو نور څه دي؟ انسان خو د څاروو نه هم کته وغورځېد، داسې حرکتونه خو څاروي هم نه کوي. دغه شان ډېر بېشماره واقعات دي چې موږ په اخبارونو کې واو، یا یې موږ وینو یا یې موږ اورو. دغه شان یو بل سړی وسوځېد، انو هغه بچ شو، زخمونه یې ښه شو، خو په دماغ باندې لږ اثر پاتې شو او هر وخت به وي چې زه وسوځېدم او زه وسوځېدم. نو مور پلار ته دوره تنګ شو چې یو بیل ځای وله واغسته او هلته یې ولیږه. نو د سوچ کولو خبره دا ده چې د مور پلار د زړه نه هم د اولاد مینه ختمه شوه
مور پلار هم د اولاد نه تنګېدی شي. د مور پلار غوږونو ته هم د اولاد چغې او د هغې جړه او فریاد نه رسي. یو مرغۍ چې اګۍ واچوي او خپله گھونسله جوړه کي، او نو هغه دواړه مرغۍ چې د هغې اګو مالکاني انو نمبر په نمبر باندې په هغې باندې کینی، او چې د هغې نه بچي راوځي نو هغې له نمبر په نمبر خوراک هم ورکوي، او تر هغې پورې په هغې گھونسله کې دواړه یو ځای چې تر څو پورې د هغې هغه بچي د الوتو قابل نشي او هغې خپل ځان نشي سنبالولی. نو نن زموږ په معاشره کې داسې ډېر واقعات کیږي چې د ماشومانو زندګیانې تباه کیږي. د طلاق ریټ ډېر زیات شو، او په وړه وړه خبره باندې سړي او ښځې خپل کورونه روان کی او د ماشومانو د زندګۍ هرګز فکر نه کوي. انو مونږه د دې وړو وړو مرغونه هم لاندې لړلو. انسان دوره بېحسه هولی شو، او د داسې بېحسه انسان دپاره قرآن پاک څه وایي؟ ثم رددناهم اسفل سافلین. او مونږه هغی د کته نه کته وغورځول. انو انسان چې د انسانیت نه کته راشي او د هغې نه را وغورځېږي، انو د څاروو نه هم لاندې درجې ته لړ شي، او صحابي هم د خپلو بچو دپاره یو ځای اوسي چې تر څو پورې هغوی لوی شوي ني. خو بعض اوقات مونږ انسانان د دې خبرې هم خیال نه ساتو، او په وړه وړه خبره باندې کورونه روان شي او ماشومان در په در شي. د محرم دا ښکلې میاشت زموږ نه دا تقاضا کوي چې مونږ د یو بل د زندګیانو ډېر زیات خیال وساتو، او د زندګۍ نه علاوه د یو بل د مال هم د ډېر زیات خیال وساتو، ځکه چې د یو مسلمان مال په بل مسلمان باندې حرام دی. په اسلام کې د غلا کولو والا سزا څه ده؟ چې د هغه د لاسونه کټ شي، هغه که ښځی او که سړی، د هغه سزا هم دقه ده. د یو مسلمان عزت بل مسلمان باندې حرام دی. نو مونږ چې نن چا پورې خاندو یا د چا غلط نومونه دو، انو دا د هغه په عزت باندې حمله ده، او دا د هغه د عزت د ختمولو کار دی. د یو مسلمان څه نښه ده؟ رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدیه. چې مسلمان خو هغه دی چې د چا د لاس او د ژبې نه نور مسلمانان محفوظوي. لکه د مسلمانۍ سرټیفیکیټ به هغه کس ته ملاویږي چې د چا د ژبې او د لاس نه چاته تکلیف ونه رسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې په تاسو کې یو کس مومن نشي کېدی تر څو پورې چې هغه د خپل بل مومن رور دپاره هغه څه خوښ نه کي چې کمې د ځان دپاره خوښ دي. انو موږ د ځان دپاره دا غواړو چې څوک دې موږ پورې ټوکې وکړي، څوک دې زموږ غلط نومونه کیږي، څوک دې موږ پورې وخاندي، څوک دې زموږ بېعزتي وکړي، یا په ډک محفل کې څوک زموږ رسوایي وکړي، موږ دې شرمنده کړي. انو بیا موږ د بل دپاره ولې داسې سوچ نه کوو؟ د هغوی د عزت او د هغوی د حرمت خیال ولې نه ساتو؟ غیبت ولې حرام دی؟ په چا باندې الزام لګول او په چا باندې بهتان لګول ولې حرام دي؟ غیبت ته د زنا نه زیات بدترین ګناه ولې ویلی شوی دی؟ زنا ته خو موږ ټول ډېر خراب کار وو، ډېر ګناه ورته وو، موږ ډېر ناروا ګڼو، خو غیبت موږ داسې نه ګڼو، بلکې غیبت د زنا نه هم غټ ګناه دی. څه خلک خو داسې چې ډېر پاک دامني او چې په محفل کې ناستي، انو ډېر خواږه بی، خو که په هغې کې یو کس ته محفل نه پاسي، انو شاته ورپسې هغه خبرې شروع کی او هغه ناروا الزامونه پې ولګوي چې هغه د بدنامۍ نه نشي بچ کیدی. یو ځل د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړو چې غیبت څه ته وایي؟ انو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل: ذکرک اخاک بما یکرهو، چې ستا د چا باره کې ذکر په دې انداز کې کول که چېرې هغه یې واوري، انو هغه به پې خوشحاله نه وي او په هغه باندې به ښه ونه لګي. لکه زموږ هره هغه خبره چې هغه که د چا د شکل صورت باره کې، یا د چا د رنګ باره کې، یا د چا د کپړو باره کې، یا د چا د سایز باره کې، یا د چا د خندا باره کې، یا هر هغه خبره چې کومه د هغې کس نی خوښه او په هغه باندې بده لګي، دا ټول غیبت دی او غیبت حرام دی. یو ورځ یو سړي د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې که موږ د چا باره کې خبره کوو او د چا څه برایي کوو
او هغه پاغه کې پرختیا باندې موجود دی، نو دا هم غیبت دی. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دغه خو صحیح غیبت دی. که پاغه کې هغه ګناه او هغه برایي نه او ته دغه باره کې داسې خبره کې، نو دا په ته بهتان لګي. او په چا باندې بهتان لګول هغه پسې د غیبت کولو نه ډیر زیات سخت ګناه دی. او د بهتان لګولو والا کس د ټول عمر نیکی بربادي دی شي، داغه د ټول عمر عبادت ختمي دی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د یو کس د دروغجن کېدو دپاره دا کافي ده چې هغه کومه خبره واوري انو هغه مخکې ورسوي. انو دغه شاني یو کس چې د چا باره کې خبره واوري او هغې تحقیق ونکي او هغه بل ته ورسوي، دا یو ډیر غلط کار دی. په قرآن پاک کې دې انداز کې موږ له تعلیم راکړی شوی دی چې ای خلکو چا چې ایمان راوړی دی، تاسو خاصه که یو دروغجن کس څه خبر راړي ان اول د هغې تحقیق وکئ، اسې نه چې په لا علمۍ کې تاسو په یو قوم باندې حمله وکئ او بیا ډیر زیات خپېمانه یئ. یوه خبره تر هغه وخته پورې د خپلې ژبې نه نی وباسل پکار تر څو پورې چې د هغې پوره تحقیق نی شوی، او خاص کر هغه خبره چې هغه په چا باندې الزامي. مثلا دا خاصه یو کس راغی او د یو بل کس باره کې ووي چې پلانکي کس خو لوی غټ غبن کړی دی، او موږ ورته وو چې ښه غبن یې وکړه، او موږ د دې هېڅ تحقیق نه کوو، د چا نه هېڅ تپوس نه کوو، او دریم کس ته ټلیفون وکړو چې تا ته پته ده چې پلانکي کس خو دومره غټ غبن کړی دی او په حقیقت کې هېڅ نی. او نن دا شان خبرې خلک ډیر شوق سره اوري او ډیر غور سره اوري، لیکن موږ ته دا پته نشته چې دا خبرې زموږ ټول اعمال ضایع کولی شي او زموږ ټول نیکۍ د هغه کس خاطې ته تللی شي چا پسې چې موږ خبرې کوو یا په چا باندې موږ الزام لګوو. ځکه چې ښه خبره کړې ده که غیبت کې انو د خپلې مور وکړه، ځکه چې ستا مور ستا د نیکیانو د ټولو نه زیاته حقداره ده او د ټولو نه زیاته محتاجه ده. د غیبت کولو والا انسان ټولې نیکۍ هغه انسان ته ملاو شي چا پسې چې غیبت کیږي یا چا پسې څه دروغ تړلی شي یا په چا باندې څه الزام لګي. الله پاک په قرآن پاک کې یو بل ځای فرمایلی دي چې تاسو کې څوک دا خوښوي چې د خپل مړ رور غوښه دې وخوري، تاسو دا هرګز نه خوښوئ. انو د مړ رور غوښه خوړل خو ډیره لرې خبره ده، د هغې باره کې خو سوچ هم څوک نشي کولی. یو مړي له خو لاس وړل هم ډیر زیات ګراني، ان د هغه د غوښې خوړل خو څوک سوچ هم نشي کولی، څوک تصور هم نشي کولی. لیکن د چا په غیر موجودګۍ کې د هغه برایي کول داسې دي لکه په چړو باندې چې د هغه غوښه کټ شي او وخوړی شي. د چا په عزت باندې لاس اچول داسې دي لکه چې د هغه غوښه وخوړی شي. او دا مردارې غوښې خوړل د چا کار دی؟ دا د ځنګلي ځناورو کار دی. مثلا سپي هم دا کوي. ځکه خو په حدیث کې راځي چې د چا غیبت کول والا انسان چاله د پیغورونو ورکول والا د چا برایانو کول والا به د قیامت پرز د سپو په شکل کې پاسي، یعنی هغوی به خو بنیانی خو شکلونه به بالکل د سپو په شانی، ځکه چې دا کار صرف سپي کوي. مرداره هغوی خوري، هر ګند هغوی خوري او دا نه ګوري چې دا د چا دی او دا څه شی دی. لیکن انسان چې کله د خپلو وروڼو خویندو، د خپلو رشته دارانو او د خپلو ملګرو په نورو مسلمانانو کې برایانې کوي، انو دا هم ډیر ناګواره او ډیر ناپسندیده او الله پاک خاصه یو ډیر خراب کار دی چې د هغې معافي په هیڅ قیمت باندې نشته. د محرم لفظي مطلب دی حرام کړی شوی. ان موږ دې په دې میاشت کې ځان باندې ګناهونه بالکل حرام وګڼو. نوی کال شروع کیږي او په دې کې انسان نوی منصوبه بندي کوي. څنګه چې نوی انګریزي کال د جنورۍ نه شروع شي، ان موږ په هغې کې نوی ډایرۍ والو او نوی منصوبه بندۍ وکړو چې موږ به دا کارونه کوو. دغه شان د دې پاکې محرم د میاشتې نه زموږ نوی کال شروع کیږي او موږ له په خپل زړه کې دا لوس پکار دی چې موږ به کم غلط کارونه په ځان باندې حرامو او کم څیزونه چې الله پاک په موږ باندې حرام کړي دي او موږ یې منې کړي یو، موږ به د هغې نه منې کیږو او د الله په لاره کې او په خپل مقصد حاصلولو کې که زموږ زندګي هم لړه شي، موږ به د هغې نه هم نه رستو کیږو. صرف دا کافي نه ده چې کومو خلکو خپل زندګۍ د الله په لاره کې قربان کړي دي او شهیدان شوي دي، صرف د هغوی په یاد باندې غم وکړو
او هغه یاد کو یا د هغه ذکر وکړو. هغه عظیمو خلکو خو د خپلو زندګو مقصد حاصل کړی دی. هغه خو عظیمو شان منزلونو او ځایونو ته رسیدلی دي او زموږ د زندګیانو دپاره مثالونه پرېښودي دي. لیکن مونږ خو خپله ژبه نشو کنټرول کولی او خپل زړونه د نورو د نفرت نه، د حسد نه او د بغض نه نشو پاکولی. نو کم کس چې په خپل نفس باندې کنټرول نشي کولی، هغه په خپله زندګي څنګه قربانوي؟ د محرم مطلب دی د حرمت والا، او الله پاک چې زموږ دپاره کم کارونه خوښ کړي دي او کم حرمتونه یې قایم کړي دي، مونږ به هغه کوو. مونږ به د هغې خیال ساتو. چغلي لګول، خلک په خپله کې جنګول، فساد جوړول، تعلقات خرابول، دا ټول حرام کارونه دي. او مونږ به د دې یو یو څیز نه خپل ځان ودرو، خپل رب د دې هر څه نه صفا کوو. دا سبق چې مونږ اورو نو صرف د دې دپاره به نه اورو چې دا د محرم یو سبق دی او مونږ ته په ثواب ملاو شي، بلکې په دې کې چې څه نن مونږ ویلي دي او څه اورېدلي دي، په هغې باندې به د عمل کولو پوره کوشش کوو او په خپل زړه کې به دا لوس کوو چې کم از کم د دې نه څه خبرې مونږ په خپل ژوند کې شاملې کړو. که نن صرف په خپل زړه کې مونږ دا لوس وکړو چې هر چا مونږ ته نقصان را رسولی یا زمونږ اړی ازار کړی، نو مونږ به هغه معاف کړو. یو ډېر غریب بزرګ سړي ښځه د صدقې دپاره هېڅ شی نو، انو هغه الله ته سوال وکړو چې یا الله زه د خپل عزت صدقه ورکوم. د عزت صدقه مطلب دا دی چې هغه پړه کې دا ووي چې تر ننه پورې چا زما ازار کړی دی یا مال د نقصان راکولو کوشش را کړی دی، زه به هغه ټول خلک معاف کم. انو د خلکو معاف کول هم یو صدقه ده. نو مونږ له هم پکار دي چې مونږ هم خلک معاف کړو، ځکه چې مونږ پخپله هم دوره فرشتي نه یو چې مونږ به چرې د چاړه نی هزار کړی، یا به چرې مونږ چا پسې غلطه خبره نی کړي، یا به هم د چا نقصان نی خوښ کړی. انو که مونږ خلک معاف کړو، انو الله پاک په مونږ هم معاف کی. الله پاک په مونږ باندې هم خپل رحم او کرم وکي. مونږ به د خپلو زړونو نه بدګمانۍ او نفرتونه وباسو، ځکه چې مونږ چا سره نفرت کوو انو داغه خو هیڅ نه کیږي، هغه ته مونږ هیڅ نقصان نشو رسولی، بلکې مونږ صرف خپل ځان ته نقصان رسو. څنګه چې خپل زړه مونږ تور کو، خپل زړه مونږ خیرن کو. که مونږ یو خیرن شی چاله وړو، انو هغه تر رسېدو نه مخکې هغه خیرن شی زمونږ په لاسونو کې، زمونږ لاسونه پې اول په خپله څښا کېږي، زمونږ جامې پې اول په خپله څښا کېږي. نو مونږ له پکار دي چې مونږ خپل زړونه صفا کو، خپل زړونه لوی کو، ځکه چې الله پاک جنتونه د ځمکو او د اسمانونو هومره لوی جوړ کړي دي او د هغې مالکان به هم د ډېر لوی زړه والا خلک وي. د خلکو معاف کول هیڅ ګران کار نه دی. که زموږ زړه د چا دپاره ښه او صفایي، انو زموږ ګمان به هم ښه شي او موږ به د نورو ګناهونو نه هم بچ شو. موږ به چرې د چا چغلي نه لګو، چا پورې به خاندو نه، بدګماني به نه کوو، تجسس به نه کوو، چا باندې به الزام نه لګو، او د دې ټولو څخه عادتونو نه به موږ خلاص شو او په حقیقت کې به د محرم په پیغام باندې پوه شو او د الله پاک هغه بنیان بشو کم چې هغه ته ډیر نږدې دي. مونږ به یو بل له عزتونه ورکو، ځکه چې مسلمان له الله پاک عزت ورکړی دی. او که مونږ دا ګنده عادتونه نه پریږدو، انو مونږ صرف او صرف خپل نقصان کوو. که مونږ خپل عبادتونه او خپل نیکۍ نورو خلکو له ورکول غواړو، انو مونږ به دا عادتونه نه پریږدو. الله پاک دې مونږ له توفیق راکړي چې مونږ د دې میاشتې په حرمت، د دې په عزت او د دې په اهمیت باندې پوه شو او د دې په پیغام باندې ځان پوه کړو او د خپل زندګۍ بدلولو په خپل زړه کې پوخ لوز وکړو. نو د دې ټول سبق خلاصه څه شوه؟ دا چې محرم د اسلامي کلندر لومړۍ میاشت ده. الله پاک دا میاشت ډیره د حرمت جوړه کړې ده. نبی پاک صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې د 9 او د 10 محرم روژه ایښې ده او دې ته ډیر افضل ویلي دي. که موږ 2 ورځې روژه نشو نیولی، انو د 10 محرم روژه دې خامخا ونیسو. د حضرت امام حسین علیه السلام واقعه موږ له د قربانۍ سبق راکوي. موږ به خلک معاف کو او خپل ژبه، خپل زړه او خپل خیالات به د هر هغه څیز نه پاکو کوم چې د انسان تعلقات په خپله کې خرابوي. موږ به
خپل زندگی یو جنت کو او د همیشه جنت حاصلولو د پاره به کوشش کو او د الله پاک نه به سوال کو. د خپل زندګونه به هر قسم شر مونږه علالو په خپل نفس باندې به کنټرول کو او د دې لپاره شرط صرف دا دی چې په هر ښه خبره باندې به عمل کو. داغي صرف اوریدل کافی نه دی. سوال دا دی چې مونږ په خپل عمل او په خپل نیت کې اخلاص څنګه پیدا کو. نو څنګه چې مونږ د خپل کور سیزونه ووینځو او صفای کو خیرت نه لري کو انو دغه شان به مونږ خپل نیتونه او خپل زړونه هم صفا کو. د یو ګیلاس د صفا کول د پاره چې مونږ له اوبه او صابون پکاري انو دغه شان د خپل زړه د خپل نیت او د خپل خیالونو صفا کول د پاره هم مونږ له صفاکار دي او هغه سدي هغه د الله پاک دا کلام دی زمونږ دا خپل کتاب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې قرآن د باران په شان دی. څنګه چې باران هر یو شی وینځي او صفای کی انو دغه شان قرآن پاک هم زمونږ زړه او زمونږ خیالونه صفا کوي، زمونږ زندگی صفا کوي او د زندگی په هر یو امتحان کې او په هر یو مقام کې او په هر یو مسله کې مونږ د قرآن پاک نه رهنمایي اغستې شو. څنګه چې د اوسپنې زنګ په تیزابو باندې صفا کیږي دغه شان د زړونو زنګ د قرآن پاک په تلاوت او د الله پاک په ذکر باندې صفا کیږي. دو سیزونه انسان له فائدہ ورکوي. لومبی دا چې هغه خپل انجام مخې ته کیدي. کم خلک چې انجام مخې ته کیدي او بیا دنیا کې کارونه کوي انو هغه یو کامیاب انسان دی. او دویم به مونږ دا ګورو چې زمونږ ناسته پاسته کم خلکو سره ده، کم خلک چې د الله پاک حدونه ماتي هغه خلکو سره کې ناستل نه دي پکار. مثلا کوم یو کس څخه کینو او داغه عادت یې صرف چغلی لګولی، صرف غیبت کولی، د خلکو سره حسد ساتلی او سوچي منفی او د الله پاک یو ناشکره انسانی د داسې خلکو نه ځان لري ساتل دي تر څو پورې چې هغه هدایت نی اغسته. داسې خلکو سره ناسته پاسته پکار ده او داسې محفلونو ته تلل پکار دي کم ځای چې د زړونو صفائی کیږي او د زړونو صفائی خو خلکو سره په ناسته پاسته کې او د الله پاک کتاب ډیر مضبوطی سره په نیولو کې او پاغي باندې په عمل کولو کې دی. د دې سبق خاتمه او د نوي کال آغاز به موږ دې دعا سره وکړو. سبحان الله لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. یا الله چې مونږ هر څه ویلي دي نن هغه که ستا د مرضۍ مطابقي انو مونږ له د عمل کولو توفیق راکړي او په مونږ باندې خپل رحمتونه نازل کړي. او که په غلطۍ باندې مونږ داسې څه خبره کړي چې ته پرې رضا نه انو مونږ معاف کړي. مونږ د هدایت په لاره کې په هغه لاره باندې په کوم باندې چې ته خوشحالېږي مونږ د زندګۍ په هر امتحان کې کامیاب کړي. یا الله مونږ ته د خپل کتاب او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د زندګۍ نه بهترینه رهنمایي نصیب کړي. زمونږ زړونه د یو بل د مینې نه ډک کړي او نن د مذهب په نوم باندې چې په مونږ کې کم نفرتونه دي هغه زمونږ نه لرې کړي. یا رب العالمین مونږ هغه بنیانو کې شامل کړي چې کم تا ته ډیر نږدې. مونږ له د نیکو کولو توفیق راکړي او مونږ د ګناهونو نه بچ کړي. یا الله زمونږ نه هغه کارونه واخلي چې ته به ډیر خوشحاله شي. زمونږ ټول کوششونه قبول کړي. یا الله چې کم خلک ناجوړه دي یا پس تکلیف کې دي ته د هغې نه د هغې بیماری او د هغه تکلیفونه اوچت کړي. یا الله که کم خلک په مالی مشکلاتو کې دي، بے روزګاره دي او په تکلیف کې دي انو ته د هغې پریشانۍ ختمې کړي او ته د پاک رزق ثواب وکړي. یا الله زمونږ ټولې دعاګانې په خپل دربار کې قبول کړي او مونږ ته د دې راتلونکي کال بلکې د راتلونکي ټولې زندګۍ کې هدایت نصیب کړي. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا
अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।